ته پکې نشم ځان لا اخلي کوم ځای کې درته میلاویږي دلته کې منډی نه خواته منډی نه خو هغه قبرستان کې مغبره کې پوڼې ښه ټیټ ټیټ خرڅېږي ښه دبا او په څو باندې پوڼې درکوي 25 350 400 350 نو 350 روپۍ به په ته دی کتونکو علب خان شیرپا یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی د هفتې ورځ ده راغلي وو 400 کې چې کوم د سرکار لخوا د محکمه سماجی بهبود خصوصی تعلیم و خودمختاری خواتین ضلع 400 د زیر نگرانی عادی منشیات افراد 400 بحالی مرکز برای عادی منشیات افراد 400 دا اسپتال دی د اسپتال کې دی وخت کې قریبا 15 مریضان دي او په 15 مریضانو کې 12 چې کم دی نو د دې 400 د سرکل دي او باقی چې کم دی د پیښور کمشنر هغه په موږ هم خاوي شوی دی هغه هم زموږ خلک دي موږ وایو چې د هغوی هم علاجونه وشي په هغې موږ خفه نه یو د هغوی علاجونه هم پکار دي خو په 400 کې دې وخت کې د پیښور د مریضانو د سرکار لخوا علاج کیږي خو زموږ امپیګان او امنیګان چې کم دي یا ضلعي انتظامیه دا زه ګرمه ګڼم چې دوی د په 400 کې پوډریان نه ښکاري آیسکون کې نه ښکاري نو راشه چې زه ورته وښیم چې شابړې ته دې بوزم پړانګو ته دې بوزم او یا دې د نور علاقو ته بوزم چې پار دریم څلورم کور کې چې کم دی نو هغه راشه دې خواته لږ راشه مړه لږ راشه دې راول لږ راشه خبره کوم د کو دې نه راشه دې خواته راشه ها کتونکو هسې خبره کوم ملکی چرته راځي مړه چا کار څه دی یاره څنګه ښې دا ول ته معذور یې ښه څنګه او د دې ځای نشه خو نه کوې که نه ولې نه کومه یوه دواړه کې او وایسه دواړه سکې ګوره د ډیوي د کونې لاندې تیاره وه تا اورېدلي که نه دا دلته کې چې کوم دی نو د اسپتال مخې ته داري دلته دوی ته مریضان نه میلاویږي او کمیشنر چې کوم دی اتفاقي خبره ده په دې لار روان یو دا ورور را سره میلاو شو بچي دې شته څو 2 زامن یو لور 2 زامن یو لور 2 زامنو او یو لور دی دا ښه او علاج کول نه غواړي علاجونه مې یاره 2-3 وکړه خو هلته کې کور اوس خوشې دی واړه بچي م دي کور مې ځان لري نو د کور غمي تا سره چې زه به دې پټو مو خرڅوم به دې د الله چې ډېر غمخوار یې تا سره دومره غمي د خپل کور څه زره دې خرڅ کړي تر اوسه والله که یو سیزن ته بس په دې ډېرانونه ګرځم دا کباړ لاټولم اوس په د هغوی م رزق دی پکې نه نو په دې خو به ته ځان له نشه هلې که نه په دې کور لم سودا م وړم که نه خو د نشي غم هم پکې وي بچي خو به د اکثر نخر هم پې تېرېږي که نه بس مړه نه په دې ګرانه کې خو په دې کباړ کار نه کېږي چې ته پکې نشم ځان لا اخلي کوم ځای کې درته میلاویږي دلته کې منډی نه خواته منډی نه خو هغه قبرستان کې مغبره کې پوڼې ښه ټیټ ټیټ خرڅېږي ښه دبا او په څو باندې پوڼې درکوي 25 350 400 350 نو 350 روپۍ به په ته دې څو ورځو کې نن به 350 پوره کړي یو نیم سل هم خرڅ کړی یو نیم سل 200 یو نیم سل به نور شي نو چې 350 باندې ته ځان له پوڼې والې نو کور ته به پکې څه وړې نو بیا چې هغې نه پوڼې وایي هغې نه په بیا کباړ لاټول کړم هغه خرڅ کړم په هغې کور ته پی مې چیني میني به درته یو سیز بل سیز مړه هغه پې ځان له والي د کور خیال ښه پوره پکې ساتي علاجونه یې 2-3 وکړه مختلف هسپتالونو کې په خپله دې وکړه چا داخل کړی وي یا رور مې داخل کړو ښه بله پیره مې تره مې دی هغه داخل کړو رور له هم دې خړه پوخ کړه تره له هم دی که نه ښه اوس دلته کې چې کوم دی نو په دې سرکاري هسپتال کې ښه خوراک هم دی ښه دغه دلته داخلوم نه یاره صحیح ده جي هلته کې او ستا د کور خرچار څه به زمانه ما کور له به دې وړم ورځي غوړي به هم ورځي صحیح ده جي خو بس نه کوي مزه اورې علاج مزه نه کوي وکړو او بیا داسې کېږو نو بس د هغې نه بیا خبره کوي نوم دې څه دی یعنې ډېر تکلیفونه هم په بنګ تېر کړي زما عرفان
کوم ځای عرفانه څومره ښکلې ځواني شیخ آباد شیخ آباد شیخ آباد لکه شیخ آباد کې مریضان نشته د پېښور نه اوس دلته راوستي نه نه دا خو خیر ده خبره نه ده خو د علاج په کار دی د 2-3 هسپتالونو الریډي وخه او 2-3 هسپتالونو کې د خو ځپلې شو نو دی بیا راغی د ماحول ته چې راشي نو د ماحول کې بیا علاج راشي سی هسپتال دی والله چې شنه پیپونه دروخیږي او بل دا پوره پاسانه ملاویږي نو ځکه دلته واپس شروع شي کنه نو بس 300 روپیا باندې ملاویږي لکه دا خبرې اورې د څه په دې موقع یاره زه دا وایم چې دا د اسپتال تقریبا 2 غزه فاصله کې موږ ته مریض ملاویږي او دا غي علاج نه کیږي مخنیوي نه کیږي باقاعده په کیمرا باندې دا ویل کیږي چې یاره دلته دا دیخو قبرستان یادې خو زه به سیټي تانه او د ډي سي دفتر مخه یاد کم دا شب قدر او د تنګي خبره نه کوم دا د ډي سي دفتر مخې ته د پونه خرسيږي او مطلب په کیمرم دی راغی زم رالم او دا आवाज چې من کوو دا دړه کو چې زمونږ ځوانان دا بال بچدار سړی دی بال بچدار نه دی وای چې زره بچو غم کوم او سره په 300 پونه هغه نه مخ کې هغه غم کوم نو چونکې چې دی دا ډي سي دفتر مخې ته او د ډي پی او دفتر او د کور مخې ته او د جج کورم د غلطه دی د دې مخې ته دا پروسس چلیږي نو موږ به د نورو د خاطیلا خو او د نورو د پټو او داسې د سین غاړو بسو وایو خو په دې هسپتال کې د پیښور د خلکو علاج کیږي خو زموږ 400 کې پیښور نه اوس دی وخت کې مریضان راوستي دي تقریبا 45 مریضان دي ماته خپل وزو 120 هغه اندر ریکارډ دی وی دا جمله ما طویل 120 او دا 400 پکې 12 کسان دي صرف د دې لپاره راوستل شي را دلته سينه سوق چاپو وي دا 400 پکې سوق وینه د 400 دا اسی دا براینام د لپاره 12 کسان یا 3 مرز د یا 4 مرز د چاغشت د دینه مخ کې کم دي د پیښور نو پسې گاډي راولي آیا په پیسو پکې دلته ولې علاج کوي او په پریوله کوي د دې موږ ته اس علم نشته ځکه دفتری کار دی او د کیمرا باندې زه تاسو تخکار ما دلته 3 ورځې د یو مریض د 400 د لپاره مینت کړی زارې کړی دي شتلې موته می ولاړې ما او درخواست مو ته کړی دي ټیسټونه مې ول د مریض وروړي دي مریض په خپل وته سره د رو د تر رزوی د مشر د کشر ولاړو شیر مال ته علاج وکا او هغه علاج نه کوي چې د هغه شپارس نو د هغه پیسې جیب کې نه وي هغه مخامخ باندې سداسي نامي ګرامي سړی نو ځکه وانه غشته او دي چې کمزوري طبقه والا سړی وي خدا کمزوري سړی بدا چل کوي کنه کم چې زوروري خدا چل نه کوي نو د هغه علاج پکې نه کیږي او د ډي سي او دغه د سوې د پیښور نه کسان نازي او دغه په وینا باندې هغه علاج کیږي زمونږ 400 یو داسې پسمانده علاقه پاتې شو چې روزانه پکې مرډر کیږي خودکشي پکې کیږي د ماشومان او علیدل پکې کیږي او دغه شانتي غټ غټ کیسونه کیږي چې هغه کله اخی بنیاد وکوتي شي کنه نو په بنیاد کې بیا هغه سړی نشي روزي نو په نشي باندې بیا معاشرم دا وایي چې بس دا نشي او دغه شانتي نور او چې کله د هغې دپاره د علاج ضرورت نو علاج ولا څوک هم نه کوي نه کوي ولا که तुमको یتیمه یسیره 400 شهر ناپرسان کې عرفان چې کم دی په سړکونو باندې ګرځي د عرفان علاج نه کیږي خو د پیښور د خلکو علاج کیږي یوه دویمه دا ده چې دلته هسپتال یې ول دومره وړوکې هسپتال ورکړی داسې برایانامه چې د 50 نه زیات کسان هغه نشي ځای کولی نو په کارو چې د 400 کې چېرته غټ بلډینګ نو غټ ځای نو چې غټ ځای ورله ورکي نو دام په کار چې دی له غټ ځای ورکي او مونږ دا وایو چې پیښور د خلکو علاج دی مو شي خو زمونږ ډیپټي کمشنر صاحب او زمونږ دلته کې انتظامیه د هغه کمشنر صاحب وړاندې به به بس ځکه چې غټ افسر دی خو هغه غټ افسر ته زه دا وایم چې صاحب په پیښور کې دنیا د خدای هسپتالونه دي په پیښور کې چې کم دی نو دغه چاپې چې وخی نو دغه هلته داخل کا هلته کې تاسو په بجټ اخلې موږ 400 کې کوسه په کوسه ګرځي دا خو اتفاقي ده د دې مخې ته عرفان چې کم دی نو ګرځي عرفان ولې علاج کول نه غواړي ولا ولې زه نشم کولی چې دې هسپتال ته زه بوځم نو ما ته پته چې هغه صوفي صاحب چې کومه خبره زه وکړله چې یاره زه لاړم او زه دارې ګرځم 3 ورځې مې ډغري ووهلې او زما مریض داخل نه شو چې ښه ټسټونه ورسه نو بیا به وایم چې شهر ناپرسان کې به موږ دغه خبرې کوو موږ به خپل حق ادا کوو خو زه د انتظامی نه د دې منتخب نمایندګانو نه د حکومت نه دا غوښتنه کوم چې 400 کې دا پوډریان او دا نشیان او دا اسکون کې ډیر زیات شوي دي دا هسپتال د هغوی دپاره کافي نه دی دلته بل هسپتال هم کولو شي دا هسپتال له غټ بلډینګ کې وړوکې دی دا ډېر وړوکې دی او بیا په دې وړوکې بلډینګ کې د پیښور مریضان دلته کې 40,000 او 30,000 د یو مریض اخیستل کېږي د عرفان د کمې ورکي عرفان 300 روپۍ به پونه له پیدا کوي چې په هدیره کې والي په دغه هدیره کې او د دې نه علاوه به چې کوم دی نو کور ته پیم وړي او 2 بچو له هم دغه کوي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي کتونکو نور دی کې الفاظ ختم شي زه په کوم اړه خبرې وکړم دا خلک زه په کومه پې کړم چې داسې حکومت دی په دې صوبه کې
چې خیران بشي چې موږ د دې نه پس هم دی و چې دی ښه کارونه کوي دا څه ښه کارونه دي صرف تصویر ټک تصویر پړک او بځې په تصویرونو او په ټویټر او په یوټیوب باندې ټول حکومت چلیږي ازمکني حقایق چې وګورئ نو هغه دا دي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه